په خوب کې قرض یو چاته ورکول یا د یو چا څخه قرض اخیستل د دې تعبیر څه د یو ورور پوښتنه کړې ده. په خوب کې قرض یو چاته ورکول دا د صدقې او د سخاوت طرف ته اشاره ده، او په خوب کې د یو چا څخه قرض غوښتل اخیستل نو دا د محتاج کېدو طرف ته اشاره ده. او بل تعبیر دا ده چې په خوب کې قرض اخیستل دا د ګناهګار لپاره د توبه ایستل دي، او د کافر د لپاره اسلام راوړل دي، او د غریب و فقیر د مسکین لپاره غنی کېدل دي. یعنی که چیرې یو ګناهګار دا خوب ولیدی د یو چا څخه قرض اخیستی نو د دې تعبیر دا ده دی به توبه د ګناهو څخه وباسي. که چیرې کافر دا خوب ولیدی د یو چا څخه قرض اخیستی نو دی به اسلام راوړي، او که چیرې مسکین دا خوب ولیدی د یو چا څخه قرض اخیستی نو الله جل جلاله به دی غنی کی. په خوب کې د مور و پلار څخه قرض غوښتل دا د دعا او د برکت د غوښتلو علامت ده، او په خوب کې د خپل ښځې څخه یعنی په خوب کې د خپل ښځې څخه قرض غوښتل دا د صحت یابي د تلاش کولو طرف ته اشاره ده، او په خوب کې د خپلو بچیانو څخه قرض غوښتل دا د مدد او د مدد د غوښتلو د اظهار کولو علامت ده.